السلام علیکم کتونکو ماستر شاه سوار ما نن تاسو کتلی شئ چې زموږ سره ډیر مشهور شخصیت موجود دی په دې موقع باندې چې په د باجوړ په سطح باندې د اشاعت التوحید او سنت نه ډیر زیات مشهور دی. نو د هغې سره یو څو خبرې کوو، د نصیحت یو څو خبرې ترې اورو. چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب زما په شان چې کوم ناپوهه خلک دي لکه خصوصا ما ته ضروري داسې کومې خبرې چې هغه زموږ د نصیحت عبرت ګرځي هغه خبرې راسره شریکې کړئ چې کومې د قرآن او د حدیث نه ثابت دي. نو د نصیحت خبرې خو ټولې د دین خبرې هر یوه خبره نصیحت دی، خو خصوصي نصیحت دا دی چې د کلمې ذکر ډېر کوئ، بیا په ځنکدن کې کلمه خولې له راځي، نو چې د چا ځنکدن په کلمه باندې شي هغه به جنت ته ځي. د آخرې زمانې د فتنو نه د حفاظت ډېره دعا کوئ روزانه، ځکه دې زمانه کې د فتنو په سوونو اقسام دي، او خاص کر په دین کې د هر عمل پابندي ضروري ده، او د مانځه په خپل وخت باندې د کولو پابندي ډېره زیاته کوئ. او تقوا هغه ډېر شعبې دي تقوا، خو د ټولو یو نوم دی چې تقوا معنی د هر هغه کار نه پرهیز چې الله حرام کړی، چې الله د کوم کار نه بنده منع کړي. د ژبې دپاره کوم کنټرول مقرر کړی، د سترګو دپاره، د غوږونو دپاره، د نور چې کوم دی د خوراک او څښاک دپاره، په دغه ټولو شعبو کې تقوا پکار ده. بس په تقوا باندې بیا خصوصا په دې زمانه کې د قرآن علم چې دی نو دا هره زمانه کې اهم دی. لکه څنګه چې د دنیا علمونه خو ضروري دي، خو مقصد بالذات د دین علم دی. نو د قرآن چې چېرته عالمي درسي د هغه تعلق خامخا ساتئ. او زما دا یو خاصه مشوره ده چې تبلیغ کې خامخا وخت ولګوئ، او د همیشه د دین دپاره حدیث پاک کې راځي الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه، معنی د الله دین دپاره د هرې قربانۍ عزم لرئ. تاسو د والدینو مور او پلار چې چا ژوند دي د هغوی اطاعت او خدمت کوئ، که نه نو مړی نو دعا ورته کوئ. او خوش اخلاقي ډېره اهمه خبره، خوش اخلاقي د بل سره تحمل کول. که څوک جنګ کوي ته جنګ مه کوه، که څوک کنځل کوي ته تحمل کوه. دا نه چې ته به ذلیله شې، خو د الله دپاره چې صبر کوې په امن کې خیر دی، امن کې خیر دی. په بې امنۍ کې چې څومره خونریزي، جنګ جدل، بد اخلاقي، د دې نه دنیا معاشره هم خرابېږي او آخرت دپاره هم غټه ګناه ده. او څومره چې د خوش اخلاقۍ، تحمل او یو بل سره د امن او د خیرخواهۍ ژوند دي، نو د دنیا هم پکې امن پکې دی او د آخرت دپاره هم په هغه کې ډېر ثواب دی. شیخ صاحب نن ډېر زیات خوشګوار ماحول دی، او موږ ته په کال کې یو ځله صرف یو ورځ دغه شان په دې مدرسه کې داسې په نورو مدارسو کې چې کوم علما یې طلبا یې دغه ورځ موږ ته صرف یو ورځ په ټول کال کې میلاویږي. نو دا کم خلک چې په دې موقع باندې شرکت نه کوي په مدارسو کې چې کوم پروګرامونه یې زموږ کوم تقریبات دي، کومې دستربندۍ هغه چې کوم خلک نه راځي هغه خلکو ته به څه پیغام ورکوي؟ نو کم خلک چې یا د قرآن د ختم نه موړي او بې پروایي، د بخاري شریف مشکات د ختم نه، دغه شانته نه د دین د هر پروګرام نه چې هغه موړي او دا اعراض کوي، نو زه به د دې په باره کې ووایم چې قرآن کریم فیصله کوي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. الله وی زما د دین د بیان نه، زما د قرآن نه، زما د پیغمبر د حدیث د خبرو نه چې څوک مخ اړوي د هغه ژوند به لنډ تنګ او برباد وي، په قیامت کې به الله ړوند راپاڅوي. نو زما خو د قرآن په فیصله باندې ایمان دی او دغه فیصله ده چې په کار دا ده چې دستاربندیانو ته هم توجه کوي، د قرآن ختم، د بخاري شریف ختم، د مشکات شریف ختم، د تبلیغي جماعت پروګرامونه جوړونه هغو ټولو ته توجه کوي، نو د دین نه به اعراض نه راځي. ډېره ښه موقع ده. نو د عام ولس چې کوم زما په شان ناپوهه خلک دي هغو دپاره به څه پیغام ورکوئ چې دا داسې یو خصوصي کوم پیغام وي هغه ستاسو په ذهن مطابق؟ نو یو خدا چې څومره خبرې وشولې دغه ټولې زموږ د دعوت خبرې، خو دې وخت کې یو خاص چې ډېره اهمیت لري نو هغه دا ده چې دا ټول مسلمانان رونه د اولاد د مدارسو علم ته وقف، نو چې د دې مدارسو هغه د دنیا د ضرورت د سکول کالج علم په قدر د ضرورت کوي، خو د هغو سره سره چې دیني علم ومي
نو ام به دنیا علمي ام به دین علمي دواړه رڼاګانې به الله ورکړي. نو زه وایم چې دا خلک دی دیني مدارسو کې اولاد داخل کړي بس. جی ډیره مننه، تاسو د شیخ صاحب خبرې واورېدلې. امید لرم چې د شیخ صاحب خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوي وي. ما او شیخ صاحب له دې سره اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.